پلارکی دی کی تیګه ده دا اوچت که یو درهم به پروت دی یو روپۍ وی برکت پکې شته وی یو وی ورغله چې راویښ شو ښه دی تیاره وی ښه دی وی دا یو روپۍ راته وخوړه او برکت پکې دی ورځم وی چې ګوتې ولې یو نسې تا خدای قرض کړه 300 نالې 100 نالې 10 نالې او روپۍ پسې منډې وی مړه چې ښه دی نو کور به دی جنتي جنگ بنی جګړې بنی او چې مردار بلا شیشکه ښه دی نو کور به دی دوزخي دوزخ چې د خدای نه سوال کوئ زه لکانو ته ویم چې د چا ښځې نشته یا هغې پلارانو ته چې د بچو ښځې نشته او سوال کوئ نو وایي خدای برکتي ښځه راکړي برکت والا ښځه دا ښځه به د دې په لږ څیز کې به خیر وي د دې په معمولي څیز کې به خوشحالي وي او ژوند به د برکت او د خوشحالي وي قسم په خدای عزت به دې ساتي د مور پلار عزت به دې کوي د قوم عزت به دې کوي او چې کور ته راشي چاپي به دله کوي بالښت به درته ږدي اوبه به دله راځغلی ډوډۍ به دله راځغلی که ماشومان جاړي وایي بابا هم ستړی دی ګورې چپ شي داسې ښځه برکتي ده او چې په بې برکته ښځه ووړېدې نو چې کور ته راشې نو تندې به یې راګونجې کړي تا نه به خولې بېږي ستړی ستومانه به راغلې د ګوډ نه د چارې نه او که ورته وایې ښځې تږې یو جام اوبه یې ورشه هغه د کولر پروت دی لاس دې مات نه دی یا ښځې خپه مې ډېرې خوږېږي یو 2 لاسه پرې راله کښېنه وی مام نن ټول ورځ د کور جارو کړی دی او اوړه مې غږلي دي او غنم مې پاک کړي دي که مونږ له دې زور وکړو دا د ښځې سره به څه کوې په شرمونو به دې وشرمئ کا خوا دې خوا ورسره کوې پیسری به دله پرتوګ وسودئ او خاص دا خښتک به دله وسودئ او که ته وایې داسې دي یاره سري ګرمه ونه موږ څوک زمونږ کور د سړک په غاړه یو حضرت په سړک تېرېده چې ما ورته وکتل د پرتوګ نه یې پټکې والې پرتوغاښ یې لاندې وې ځان یا خدا یو منزله د جمع روان امام اوه مولوي صاحب دلته راشه ما خپلې کوټې بیټک ته دننه کړم مې دا پټکې دې وسپړوي پټکې سه لسپړ مې وسپړه ده خدای نیک بخته بوډا چې پټکې وسپړده مې پرتوګ نه دې پټکې والې دا خره چې ما راوګرځولې یعنې مقتدیانو په شرمونو شرمولې دا چا دله تصویر نه ویسته یاره وایي د دې خدای بېخ وباسه ښځې ته یې خیرې شروع وی دا مې ورسره جنګ کړی نو خدایوالې راته د پټکي په ځای پرتوګ ایښی دی او داسې ښودی دی چې دا پرتوغاښونه یې پکې منځ کې پټ کړي چې زه پې پوه نه شم هغو په منډه او پټکۍ یې والې نو په قسم په خدای په شرمونه دې شرمئ زه اکثر طالبانو ته ویم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت ګزاره به ورسره کوې ښکلې خوی به ورسره استعمالوې جنگ جګړې به ورسره نه کوې کومه ښځه چې برکتي ښځه او که بې برکته ښځه توبه وباسه روزانه به د پلار سره جنگ مور سره به دله جنگ کوي خویندو سره به دې جنگ کوي چغې به یې راسي ټوله محله به در باندې ودروي بچو ته به دین نه ښایي بېدینه به یې ګرځئ او بچي به غلا چونډي په غلاګانو پسې به ګرځي او مونځ به نه کوي او خاوند سره جګړه نو دا سوال کوي بچی دا چې کوم بې واده هلکان دي دا دې سوال کوي چې خدای برکتي ښځه راکړي او که د چا پلاري یا مور بچو له دعا کوي لور له یا زوی له وایي خدایه زما دې لور له او زما دې زوی له برکتي رشته ورکړي خبره خو پوهېږې که نو دې ورته وایي چې بس مه راوړه روپۍ هغه وایي ښځې ته په قلار کښېنه ته په څه پوهېږې ټرت پرت دې شروع کړې لاړ هغه تیږې اوچته کړه هغه درهم یې ترې راواغېست یو روپۍ چې راواغېسته دا سړی ویړه کې مې سوچ وکړو چې راځه دا بچي مې ټول عمر نارې تېرې کړي دي او نن وله په دې یو ډش یو خوراک راوړم د دریاب غاړې ته لاړه یو کب یې واغېست چې بیا ډوډۍ پې دا کب خورم دا وله روتوم پس کرو او په دې ښځه بچي خورم چې خوشحاله شي چې کب یې سینګ کور ته راوړه ویې غورځه او
او کب صفا کو نو خدا وتوی دا د سرونه وی کب میراوه نن به ډوډۍ خورو تشه غوښه د کب او د لیر وتون خدا بیا په جګړه شو چې تا خدای غرق کړه دې په دې به دې وړه راوړه یو هفته به هم شوي سبزي غوښه به دې راوړې وه زمونږ به یو هفته شوې وه نو تا په یو کب راوړو نو بېګاله به څه خورو ای ښځې چې کوم خدای اوس دا کب راکړه بېګاله مرودي دا بلاس ټوله ښکلې عقیده سړي چې کب اوس پړ د میانځ کې وسیر د صفا کوي نو په خېټه کې یو کاڼی راووت یو ملغلره یا هیرا یا لال ارس چې یو قیمتي د دا خیال وکړه چې دا څه معمولي غوندې شی دی خو سور شی دی فلق وایي هغه جیب کې واچو او لاړ د صرافانو بازار یو صراف ته یې ورغورځه وی دا په څو دی نو خو ویسته 2 پیسو به یې داسې وغورځاو چې ویې غورځاو صرافان خو پوهېږي هغه در راوچت کړه دا دې څو کړ وی دا قیمتي شی دی چې لا مات شوی نه دی وی د دې پیسې ما سره نه برابرېږي دا پلانکي صراف له لاړ شه بس سړی سورګې شو چې واقعي شي کې برکت شته ما خو وی چې معمولي شی دی او سړي پې ګمان وکړه چې سړی ډېر مالدار دی دومره غټه هیره ده او په ځمکه یې غورځوي چې لاړ هغې صراف د هغه له یې ښه په عزت ورکړه د 100 پیسو هغه چې وکړ په هغه شیشه میشه وی د دې قیمت ما سره نشته دا ډېر قیمتي شی دا د دې بازار په سر کې یو صنعت دی زمونږ د ټولو مشر دی مونږ سودا هغه نه کوو ټیکهدار هغه له یو چې هغه له لاړ او هغه ته یې وښاو هغه وکړ نو په لکونو درهمو باندې خرڅ شو کور هم ځان له جوړ کړ بنګله نوکرانه مو شو ویلز غلامانه مو شو اوښانې مو واغېستل ګړه چیلۍ مو واغېستې ځمکې مو واغېستې هر څه وشو دې ته څه وایي زما وروڼو په یو څیز کې روحاني طاقت چې واچوې په یو څیز کې پټ یو قوت چې واچوې د الله د طرف نه نو دې ته برکت ویلې کېږي برکت